بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوبستم اسپارہ سورت سبا نیم اسپارہ اخیری دا نیم اسپارہ ستیر سے پنم رکو کی دا بیان دا بلدغ جہان باندی اللہ رب العزت قرآن را لگلی دا قرآن مجید دا نبی علیہ السلام رو باندی را لگلی دا دوارو جہانو سردار ترزدو وطلی دا قرآن مکرا رسیدلی دا زین خلق دیر خلق دیور دی چلا قرآن منکر دی قرآن نمانی تردی پوری چی دوارو جہانو سردار رسالت نمانی رسول نمانی نورم دیر خلق دیور دی سدی دور خلقو پنجه کی راغلی دی چی آغا پلب چشی باندی نپیزی دیغ پوجه باندی چی کم خلقو وگو تلی ولی دیغو دینم خراب شی دیغو خوی خراب راد نشران مثلا یہ خود کافرانو دور و شمختا اللہ رب العزت قرآن راولا کوئی نضیب قرآن نمان خدای نمان بطان بیم سرمنل تغشید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت بی نمان رسول بی نمان دی نظریتا و رسول کراتلائی نو خاندانی مالدار سڑائی برات کوئی تیو غریب سڑائی اپ ملک کے پلار دن مختمر شمور دن سے بڑا سو یتیم راپات اس پہ است سڑائی ملک دی رسالت دعوت کی تیا سزا اللہ پیغمبر را لگلیم ملتانم تی با انکار کوئی کبر کی برات یو رواجی خبر ابی راواز کلا دیرو خلقو با دغا سوال کوئی دیرو خلقو با بیدا ویل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمالدار خلق دیدی اتبان غریب خلق شروع کی غریبان و خلق بدی باندی آمین کردی دیدی رسول اللہ خبر منلی دا اسلام راوڑی دا نو دا مالداران خلق بول تو سخلا مالدار خلق ندی راوڑتی ایمان ندر راوڑی ملکم ایمان نراوڑی خیر د خلاصه د خبره دا چې چیرم اسلام په مقصود د غریب ماټه باندې مقصود غریب او خلکو اسلام ته ماټه ورکړي د مالدار خلک هیڅ کلم اسلام ته ماټه نه درته د مالدار خلکو بظاهر شو شا ډیر د دین له خوا ډیر کمزوري ہدایت وساسه دغه بیان دا لیکل شوی دا چې د قیامت ورځ باندې اوس خدا کافران ډیر غټ خبرې کوي یا دموږ او تاسو نن سبا دور رہی دا د فرقو دور ځینې خلک دور ملایان چې انسان گمراه کوي نموږ او تاسو کوی چې موږ به دغه ملا خبره منو د بل خبره بنه منو ہدایت بساتی انسان دی گمراہی سبب دغا گرزی ما خبر توجہ دغا مضمون قرآن کی اللہ پاک را خصی دی قیامت مورز ورشخوڑی ری غٹ خبری کی قیامت مورز دو پرکی با ولاری یو باغا پرکی ولاری ساچا بتعلیم ورکا و مشیران دغا کی غټ خلق راضی شران غلطی یو باغ خلق سا کمزور ترین طبقه سب دوی په ولاړه دا دعا طبقه به ولاړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب ده ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم کچیرته وویني چې ظالمان خلق به ولاړی عند ربهم در رب واته
يرجع بعضهم الى بعض القول نو بعض خلق با لنور خلق سرا خبرو کی تکرار جوړی خبر بشر را پیچی یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا کمزور خلق با امشاران تیای صبر تیای ولو لا انتم لكنا مؤمنين کچیر تاسو نه وای نو مبخا مقام مسلمانان تاسو مې گمراه چې تاسو دا نه وای مو بولی تاسو سره مو خو دنیا کې کتاب تاسو باندې یقین کړو تاسو مشران نو حق خبره دې کوم لري قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ادي كبر والخلق مشاران خلق دا برتيای دا ضعیف خلق وته صبرتيای انا نحن سددناكم عن الهدى متصل هدایت من کړو مو خدا نه تاسو د هدایت نه من تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ممن مو خدا نه تاسو د نور املایانو خبره مار او صرف ما تناس وسی بس فرقاواریت دور دغه خلق بیا ورسی انا نحن سددناكم عن الهدى متصل هدایت من کړو دنیا کې محمود در اول صرف ما خبره باندې د بل خبره باندې ما خو نه استي من کړی بعد ازاکم ته دې بعد تاسو ته هدایت راو بل کنتم مجرمون تاسو خپل مجرمان الله عقل در کړی الله پوی در کړی مو خدا نه در استاد صرف مو خبره باندې بل چیر بنځ تاسو خپل مؤمنان شو واسي تاسو بغزان خپل اسلام راوستي تاسو دومره نه پیدا لاستی وګ باندې کومړی نه پړل الله پاک عقل در کړی نو هدایت د تاسو پلاس کې تاسو ځان کراوستي وای قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بیا بدا ضعیف خلق ته وای بل مکر الليل والنهار بلکې دای تاسو یو تدبیر او مکر او چال او د شپې او د ورځې مفته استامروننا تاسو به موږ دا خبره کړه حکم بمرا کاو ان نکفر بالله سمجھ الله انکار وکړو یا الله نه فرمانی وکړو د دین نه فرمانی وکړو ونجعل له اندادا او د الله پاک شریک دی تاسو به غیرات وای واسر الندامه الله پاک یو ډیر عجیب مضمون را نقل کړی دی دغه خبرو بعد دی بیا ځان کې بدای والکیږي پیخمانه وي دا خبرو باندې اسلام شو کړو وجعلنا الاغلال او مو به وګرځو د دې په غاړو کې زنجیران فی اناق الذین کفروا سا کفر کړي انکار کړي کفر دوه معنی راځي یو دغه کافرانو چې مسلمان یو کفر معنا ناشکری ده چې دوی ډیر لدین لري ناشکرته نو کافرانو په غاړو کې بزنجران ال یجزون الا ما كانوا يعملون او یاد وساتي دا ظلم نه الا یای دا چې دوی سکړو دغه عمل بدله کې بدا زور کوو کدی سم وای ما بدا نه وسره وما ارسلنا فی قريه من نذير الا مختب دغه آیاتو کیای اکثر کسانو دا گلای هغه یای سموږ دغه نبی نه منو ولې نه منو دا ځکه نه منو دغه آیاتونو کې تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره مالدار خلکو بوویل سموږ دا نبی نه منو ولې دا غریب طبقه جرا پورته سو دا مالدار نه دا سردار نه دا اوس نبی راته جوړ شو کنه نبی راته خو مالدار خلک